سورہ شعراء دا مکی سورت دی. تلاوت اعتبار سرا شپگشتم سورت، نزول اعتبار سرا وسلویختم سورت. سورہ واقع نرست نازل شوه. ربط د دې سورت مخ کی سورت سرا، مخ کی سورت کې او فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، تاسو تکذیب کړی دی زرد چې عذاب تاسو سره لازم شي. دی صورت کې بیان د عقوبت د مکذبینو ذکر کوي. فقط کذبوا فسیاتی من باو ما کانوا بی یستهزئون. دویم ربط مخ کی صورت کې دلائل عقلیه او په توحید. دی صورت کې بیان د دلائل او نقلیه او د په دعوی د توحید. دیم دار مخ کی صورت کې اعتراضات د منکرینو پر رسالت. دی صورت کې تسلی دا نبی علیہ السلام تا. سرورم مخ کی صورت کې نه پیدا شرک البرکات. دی صورت کې بیان د دې خبرې چې دا د شعراء او کلام نه ده بلکې تنزیل رب العالمین، رب العالمین د طرف را لېږل شوی کتاب ده. دعوت صورت التسلیۃ للنبی صلی الله علیه وسلم بذکر واقعات الانبیاء علیہ السلام. د غنو پیغمبرانو واقعات ذکر کوي، نبی علیہ السلام ته تسلی ور کوي. اے دعوت موضوع د صورت بیان متبعی نور الحق، د الله درنا د تابعدار او خلق ذکر کوي او معاندیهم دا غي د معاندینو. فالمتبعون مظهر صفت الرحیمیت، خلق چې د نور الهی تابعداری کوي هغه د صفت رحیمیت مظهر دي، او هغه خلق چې معاندین دي هغه مظهر د صفت د عزیزیت دي. صفت د عزیزیت مظهر. خلاصه د صورت، دا صورت منقسم ده دریو حصو ته. اول حصہ دا اول نه تمات پورې دی کې اولن عظمت د قرآن او مسله د صورت دا چې تسلی آیت دریم کې فلعلک باقعون او تخویف دنیوی آیت شپک کی او عقلی دلیل و آیت کې دویم حصہ د نه نه تر یو سل یو نوی پوری دی کې واقعات سبع د انبیاء او ذکر کوي د پارا د تسلی. اول واقعہ د موسی علیہ السلام، دویم واقعہ د ابراہیم علیہ السلام، دریم واقعہ د نوح علیہ السلام، سرورم واقعہ د هود علیہ السلام، پنځم واقعہ د صالح علیہ السلام، شپږم واقعہ د قوم لوط، اوم واقعہ د قوم شعیب. د یو سل دو نوینا تر اخره د کې بیان د عظمت د قرآن او دفع د دوو شبهو. اوله شبهه دا وه چې قرآن ته شیطان راوړي. جواب وما تنزلت الشیاطین، شیطانان دا کار نه کوي. دویمه شبهه دا شاعرانه خبرې دي. جواب 240 کې والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعرانو خبرې نه دي، شاعرانو پسې خو سرکش او بد عمله خلق سي. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم. بسم الله المتجلی بکمالات ذاتی و اسمائی و افعالی فی آیات کتابی، چې تجلی کړي د په کمالاتو د ذات او د اسماء او د افعال او آیاتونو د کتاب خپل کې. الرحمن چا مهربان دی بے انزالها، علی الناس کافتن. الرحیم خاص مہربان دے بالقاء فائدت التکلیف علیہم،
طاسیم الله خپویږي په معنا د دې یا طا کی اشارت دا توالی سین کی اشارت دے ساتعا میم کی اشارت دے ماہی للظلمات آیاتنا دا اللہ را ختلی دی برخنا کئی او ختمی ظلمات تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب دی چی روخانہ دے لعلک باخع نفسک شاید چی تحلاک ان کے ازان لرا اللہ یکونو مومنین چی ولی دو ایمان نروڑی ان نشانو نزل علیہم من السماء آیا که زمونگا اراده شی نازل بکو پا دوی بانده دا اسماننا آیتن موجزا فظلت بیا باو گرزیاناکم غاڑی دا دوی لا دل را خازین زلیلا وما یاتیهم من ذکر نرازی دوی تا اس نصیحت من الرحمن دا رحمان ذات تا محدثن چی نوی وی نزول داغی محدثن نزولہو نزول محدثی دا محدثن دا معنی نه ده چې ذکر حادث معتزله په حدوث د قرآن په دې دلیل نیسي چې محدث حادث دی نا محدثن دا معنی محدثن نزوله چې نزول نوی آیتونه براتلل کنه الا کانوا عنه موردین مگر دی دوی دا غینا یراس کون کی مخړون کی فقد کذبوا بدقی سرا دوی دروغ نسبتونه وکړل فسیاتیم زرد چرا بچی دوی تامبا او ما خبرداری دا او خلقو کانو بی استهزئون چې دوی وو چې په دې ذکر باندې استهزاء کړي وا په قران او ایسا خدای سکړیو نه دوی ته پته ولګي اولم یروا دوی نه ګوري للارد ازمکه دا کم انبتنا بیا چې څومره راشنه کړي دي په دې کې مونږه من کل زوجین دار قسمنا کریم د صفاتونو والا ان فی ذلک لآیا یقینا په دې کار کې خامخا نخد قدرت تا وما کان اکثرهم ندی اکثره د دوی مؤمنین ایمان لرونکي و ان ربک یقینا رب تعالی هو العزیز غلبه والا دے الرحیم مهربان دے عزیز مظہر د صفت د عزیز کم خلق دی نه منون کی او متبعین د قرآن دا مظہر د صفت د رحیمیت دی د رحم مستحق دی ترغیب شو ترہیب هم شو اوس اول قصه ذکر کوي د موسی علیہ السلام وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ آیات کا غا وقت چا آواز کو ربستا موسی علیہ السلام تانی تل قوم الظالمین چی لاړ شا قوم تا چی ظالمان دی قوم فرعون چی قوم د فرعون دے الا یتقون چی ولی دوی نویریگی دا اللہ نا قال دورتا ربی ازما ربا انی اخافو زویریکم من یکذبون چاغی بزما تکذیبو کی ویدیق صدری و زما سینه تنگیگی ولا ینطلق لسانی بیا می ژبه نکولاویگی فارسلو لگما سرا جبریل علیہ السلام الى هارون علیہ السلام تا جاغتم نبوت ورکی دیر خسته سپارش تے ورور تے نبوت سپارش دویم ولهم علی ذنب نو داغی په ما یو گناه دا د دوی په ځام فاخاف زویریږم یقتلون چاغوی به ما مړ کی ووجني ا ګناه سوه چې قبطي وجلو حقیقت کې خو ګناه نه و ځکه د خو اراده د قتل نه وکړي خو د هغوی په ځام ورسره وایي ځکه بیا به اعتراض نه واردېږي پیغمبران خو معصوم دي د ګناهونو نه ولهم علی ذنب علی زعمهم فاخاف ان یقتلون قال اللہ کلا نددا سے پذهبا لاړ سے بیا آیاتنا زما د معجزو سرا انا ماکم یقینا مونږه تاسو سره یو په اعتبار د علم او قدرت د ذات سره مستمعون اوریدن کی استاسو د خبرو فاتیا فرعون لاړ سے فرعون تا فقولا ورتوای دواړه انا رسل رب العالمین مونږه پیغمبر در رب العالمین یو
دته به تاسې اعتراض وارد شي چې رسول یې دلته مفرد ولې ذکر کړه تثنیه یې ولې نه ذکر کوه لکه سوره طه کې تثنیه ده انا رسول ربک تاسې په دې پوه شئ جواب دار چې رسول په معنا د مرسل سره نو بیا تثنیه پکار او دلته په معنا د مرسل سره نه دی یا مصدر دی په معنا د رسالت سره او مصدر خو واحدی کنه او یا دا دی چې ذو شریعت واحده ته وایي رسول دلته په معنا د خاوند د شریعت واحده نو دواړه نازل شو په منزله د یو رسول ځکه د دواړو شریعت یو یادا د جل ته نازل شوی د واحد په منزله د تثنیه للتلازم د تلازم د وجنا نو انا مونږه رسول رب العالمین خاوند شریعت د رب العالمین یو ان ارسل معنا چولېږه مونږ سره بني اسرائیل قال فرعون ورته وی علم نربک فینا ولیدا آیا ستا تربیت مونږ نه دی کړی په مونږ کې ولیدا په داسې حال کې چې ته ماشوم وې ولبست فینا تا وخت تیر کړی دی په مونږ کې من عمرک ستا د عمر نه سنین ډېر کلونه 13 کاله او 10 کاله مدین کې تیر کړی او نبوت ورته 40 کلنۍ کې میلاو شي ځکه 40 کلو سړی پوخ سړی عقل یې پوره شي او 40 نه چې کمې خو نوجوان یې کنه نوجوان خو جذباتي هر چا نه متاثره کېږي 40 ته چې ورسېده بس ایله سړی شي پوره شي دا خو عقل 4 پیاله یې 4 چې 10 کلو شي یوه پیاله یې ډکه یې 3 خالي نو بس منډې را منډې دلته منډه او دلته شلو پول شلو ته چې ورسېده نو نیم عقل پوره شي 2 پیاله یې ډکې شي 2 اوس هم تشي بعد د زینت سوچ ورسره جامې مې ښې اچولې وې او پلانکي ځای له تللی وې او دا مې کړی وې بد دا سوچي زینت 3 پیاله یې ډکه شي د 13 نو عقل سیوا شي که عقل غالب شي په بیا عقلای باندې سړی لږ لږ پوهېږي خو بیا هم ځای له نه یې راغلی 40 له چې ورسي 4 واړه پیاله یې ډکې شي پوره سړی شي عقل بالکل سر ته ورسي بیا ښه بده وپېژني بیا دومره سوچ نه کوي وروسته ډېر اوږد سوچونه کوي سوچ یې ډېر اوږد بیا چې 40 نه وروسته یو کال 10 کاله تېرېږي یوه پیاله بیا تشېږي 50 له چې ورسېږي بیا لږ کمزوري راځي 50 له چې ورسېږي بیا کمزوري ځکه نوجواني نه وي که نه دغه شان چې 80 ته ورسېږي ارذل العمر ته رسېږي خو ګورې علما اهل القرآن دغې مرتبو ته نه رسېږي د هغې عقل پوره وي هغې عقل کې خدای کمی نه راولي دا تفاسیرو کې دا خبرې دي نو موسی علیه السلام 40 کلو چې دی واپس راغی مصر ته او دته لاره کې نبوت ورکړي ټولو پیغمبرانو اکثرو لګورئ 40 کلنۍ کې نبوت میلاو شوی ځوانان خو جذباتیان یې که نه دا یې خوښې چې بس په سر کیني او چغې وایي دا یې خوښې دې کې ډېر خوشحاله وي او بس جذباتو هر چا نه متاثره کېږي عقل پکې کمی که نه الله وایي ولبسنا تا وخت تیر کفینا په مونږ کې من عمرکا د عمر ستانا سنین ډېر کلونه وفعلت فعلتک التي فعلت وانت من الکافرین او تا کړی دی کار ستا هغه چې کړی دی دی وانت من الکافرین او ته د ناشکرو نه وې ای ورته تذکره وکړه چې کار خو دې کړی که نه کم کار قبطي چې وجلی قال دی ورته وی فعلت او دا کار ما کړی دی ځن په هغې وخت کې وانه من الضالین او زه د ناخبرو نه وم چې قتل به واقع کېږي ففررت منکم نو زه وتښتېدم ستاسو نه لما خفتکم هر کله چې زه تاسو نه وویرېدم ووهب لي ربي حکما راکه ماته زما رب پیغمبري وجعلني زه وګرځولم من المرسلین د پیغمبرانو نه
دلته لما خفتکم چې تاسو نه ویرېدم ګورې دا طبیعي ویره د پیغمبرۍ سره منافي نه وي دا هر سړي کې راځي وتلک نعمتون دا نعمت دی تمنها علیه چې تی په ما کې ان عبدت بني اسرائیل چې غلامان دي جوړ کړي دي زما قوم بني اسرائیل ما ته وایي ما در سره ښه کړي ښه مې در دا ښه دي زما قوم د غلام جوړ کړی دی پې پوه شئ که نه شئ قال فرعون ورته وی وما رب العالمین رب العالمین ذات نو څه دی رب العالمین ظاهر د دې آیت دلالت په دې کوي چې فرعون د رب العالمین باره کې د هېڅ نم نه خبر خدا تجاهل عارفانه دی ځکه چې فرعون عبد و مربوب د رب العالمین و رب العالمین پیژانده خو هسې ځان په ناچاړو کې اچولی او چې زه نه پوهېږم ته یې راته وایې رب العالمین څوک رب العالمین هم څوک نه پیژني تاسو په دې پوه شئ رب العالمین خو ټول خلک پیژني قال موسی علیہ السلام ورته رب السماوات رب د اسمانونو دی او د ځمکو د هغه څه چې منځ کې دي ان کنتم موقنین که چېرې تاسو یقین کوونکي یئ قال لمن حوله وویلې فرعون هغه چاته چې چاپېره د ده نه ناست و الا تستمعون آیا تاسو نه اورئ د ده خبرې داسې ګډې وډې وایي اوس یې د موسی علیه السلام توجه بل طرف ته اړوله خو موسی علیه السلام خو پوه شه قال ربکم و رب آبائکم الاولین خپله زړه خبره تعقیب کړه چې رب ستاسو دی او رب د ستاسو د پلارانو پخوانو دی فرعون اوس بیا مداخله وکړه د ده رخ بل طرف ته اړوي چې دا خلک ګمراه وساتي قال ان رسولکم الذي ستاسو رسول هغه ارسل الیکم چې تاسو ته رالیږل شوی دی لمجنون لیونی دی اوس موسی علیه السلام غوسه کوي چې غوسه شي موسی علیه السلام طبیعت ورته معلوم و چې جلال پې غالب دی ځکه 13 کاله یې ورسره تېر کړی و دا خو لیونی دی نو دی وایي چې اوس به موسی علیه السلام غوسه شي او خپله خبره به پرېږدي د رب العالمین تعریف موسی علیه السلام داسې ونه کړه مخه خپله خبرې ته راغی قال رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دی وما بینهما ان کنتم تعقلون که چېرې تاسو پوهېږئ قال فرعون ورته ویل ان اتخذت الها غیري که تا ونیو خدای معبود غیر زمانه لاجعلنک خامخا به زه وګرځوم تا من المسجونین د بندیانو نه قیدیانو نه قیدي به دې کم قال موسی علیه السلام ورته یو ولو جئتک بشیء مبین اگر که ما راتګ کړی تا ته په یو شي ښکاره سره معجزې سره نو بیا مې هم ته جیل ته بچې قال فرعون ورته وایي پاتې به راوله دغه شی ان كنت من الصادقین که چېرته ته د رښتیا ویونکو نه یې فالقا عصاه وی غورځوله امسا فاذا هي ثعبان مبین پس ناڅاپه د دې نه اژدها جوړ شو ښکاره غټ اژدها ته جوړ فرعون ورته وایي ته لږ در لرې که بیا به خبرې کوو دا شی لږ در لرې که بیا به خبرې کوو دا ګورئ فرعون کله هم دا اقدام نه دی کړی چې موسی علیه السلام ووجني کله ورته ساحران راوله کله څه وکړه اوږدې لارې راته اولې ځکه شی لیدلی و که صحیح ده پخوا وایي داسې چلو چې ماشوم او بار چا وهلی و او سخت یې خوږ کړی و کور له راغی پلار نه وایي چې زه خو سړي داسې ووالم پلار ډېر په غوسه راوتی دی او کوتک یې راخیستی دی چې زه به ده سره ګورم چې بار راووتو قصاب دا هلک قصاب وهلی او قصابه چاړه نه وي تېره هغه لاس کې ده د قصاب بدم په دې خپل ماشوم را باندې کړی او څو څپېړې چې خدای دې بېخ وباسه دا خو د ماما دی ځکه هلته شی ولیده که نه کوتک دې خپل هېر شه د فرعون خو ثعبان مبین ولیده نو بیا یې څه نه شو کولی ونزع یده
او راویسته موسی علیہ السلام لاس دده فاذا هي بیضاء پس تک سپینو للناظرین کتونکو لرا قال فرعون ویلی للملئی اغی مشرانو لرا حوله چې د دنه چاپیره ناسو ان هذا لساحر علیم یقینا دا جادوگر دی پویا داسې نومې پې کېښوده چې خلک اوس جذباتو کې راولي چې دا خو ساحر دی او راځئ یو غلط سړی دی یو بیم دا دی یرید ان یخرجکم من ارضکم دا غواړي چې تاسو د ځمکې نه وباسي بسحري په جادو د تاسو دی وطن در باندې خرابوي فماذا تامرون تاسو څه امر کوئ څنګه مشوره ستاسو څنګه مشوره ده قالو دوی ورته ویلې ارجح مهلت ورکه مسله د وروسته کا واخاه او د ورور ده وابعث فی المدائن حاشرین او ولیږه په ښارونو کې راجمع کوونکي یا تو کا را بولی تا تا بکل سحار هر لوی جادوگر علیم پویا په پند سحر نو دا خلق چې کمی کنه بادشاہ سره چې چاپیره ناسی دا خدا سی چې بس چاپلوسانی کنه عقل پکې نه داسې خبرې کوي چې هغه بس ښه پوهېده چې دا پیغمبر دی جادوگر نه دی وایي داسې چل به وکړو چې جادوګران به راجمع کړو د سره به مقابله وکړي خدای دې تاسو او موږ د دې څیزونو نه وساتي پارسی کې وایي قرب سلطان آتش سوزان بود د بادشاه سره نږدې کېدل دا ځان په اور سوځول دي په اور هغه غلطې ته به ښه وایي هغه غلطې ته به څه وایي ښه به ورته وایي که غلطه دې ورته وویلې نو بیا خو دې خیر نشته بیا دې لنډ هم نه پرېږدي فجمع السحرة راجم شو ساحران لمیقات یوم معلوم دغه وخت د ورځې مقررې دپاره وقیل للناس خلکو ته ویل شو هل انتم مجتمعون آیا تاسو راجمع کېږئ که نه داسې نه ده چې هغوی ته راجمع کېږئ که نه راجمع کېږي نه ټول به راجمع کېږي خو معنا استعجال دی ځئ که نه ځئ راځئ معنا دا ده ځئ که نه ځئ زر راځئ چې ورشو لعلنا شاید مونږه نتبعو سحرا شاته ودرېږو د ساحرانو ان کانو هم الغالبین که چېرې دوی غالبه شي فلما جاء السحرة ورکله چې ساحران راغله قالو لفرعون وی ویلې فرعون ته ائن لنا لاجرا آیا مونږ د پاره به مزدوري ان کنا نحن الغالبین که چرته مونږ غالب شو که مونږ غالب شو چې مزدوري به راکوې که نه تش ثواب دی ثوابي کار تش ثواب به یې که نه څه پکې شته تاسو په دې پوهېږئ که نه قال فرعون ورته وایي نعم لکم ذلک ستاسو دپاره اجر هم شته مزدوري دویمه خبره وانکم اذن او تاسو به په دې وخت کې لمن المقربین د دربار د نږدې خلکو نه یې نږدې څه چې ټولو نه مخکې به دفتر له راځئ او د ټولو نه وروسته به وځئ او ستاسو سفارشونه به خلکو باره کې زه قبلوم قال لهم موسی دی ته موسی علیہ السلام ویل القو غرزوئ ما عسى انتم ملقون چې تاسو د هغې غورځونکي یئ فالقوا حبالهم هغوی وغورځولې رسیګانې وایسي او ممساګانې وقالو وی ویلې بعزت فرعون مونږ قسم یادو په عزت د فرعون انا لنحن الغالبون چې یقینا مونږه خامخا غالبه کیدونکي یو بعد هغې نه ماران جوړ شو او بس موسی علیہ السلام ته خدای حکم وکړ چې امسا ور واچو فالقا موسی عصاه واچوله موسی علیہ السلام امسا ده فاذا هي پس ناسا په دې امسا تلقفو تیر کړه تبتلعو تیر کړه په جلتۍ سره تلقب څه ته یاخذ بسرعتن ما هغه څه یا پیکون چې دوی د دروغو څه جوړ کړي وو ساحران پوه شو چې دا پیغمبر دی جادوګر نه دی فالقی السحرة پریویستلی شو ساحران ساجدین سجده کوونکي قالو دوی ویلې آمنا برب العالمین مونږ ایمان راوړی په رب العالمین باندې نو فرعون ویلې چې دا لکه چې ما یادی
ربی موسی و هارون، رب د موسی او د هارون. بس خبر اخلاص. قال آمنتم لو قبل ان آذن لكم، فرعون ورته وی تاسو تصدیق وکړه د مخکې د دینا چې اجازه وکم تاسو ته. انه لکبیرکم الذی، دا تاسو هغه مشر دی علمکم السحر چې تاسو ته جادو درښودلی دی. داسې قمقل و ښه پوهېده چې ټولو خلکو له پته ده چې د موسی علیه السلام او د ساحرانو دا اولنی ملاقات دی، دې نه مخکې نه دي کتلي. ورته وایي دا جادو تاسو ته د در زده کړی دی. او جادوګران خو فرعون راغونډ کړي وو که نه، بیا ورته وایي تاسو ته د درښودلی، بیا ورته دمکي ورکوي. فلسوف تعلمون، زر ده چې تاسو به پوه شئ ما فعلتم بکم، ما فعلنا بکم، چې مونږ په تاسو څه کوو. لو قطعن ایدیکم، زر ده چې غوڅ به کوم لاسونه ستاسو، وارجلکم خپې ستاسو، من خلاف الټا، ولو صلبنکم خامخا به راځوړند کم تاسو اجمعین ټول. قالو دوی ورته لا ضیر، هېڅ پروا نشته، لا ضیر علینا، باک نشته په مونږه، لا ضرر علینا، ځکه انا الی ربنا منقلبون، مونږه رب زمونږ ته واپس کېدونکي یو. دا د پیغمبر د صحبت برکت وی، یو صحبت داسې کړه چې سم برابر شو. مونږه خدای له ځو چې تاسو کې هغه کوه، هغه مشاهده، ایمان د مشاهدې. انا نطمع، مونږه تمه لرو ان یغفر لنا، چې بوبه بخي مونږ ته رب زمونږه خطایانا، ګناهونه زمونږ، ان کنا اول المؤمنین، د دې وجې نه چې مونږه اول ایمان لرونکي شو په موسی علیه السلام. واوحینا الی موسی، مونږه وحی وکړه موسی علیه السلام ته. پس د ډېرو کلونو نه فرعون سره ډېرې مقابلې وشوې. مونږ ورته ویل اسری بعبادي، بوځه زما بندګان، انکم متبعون، یقینا تاسو پسې متبعون، یقینا تاسو متبعون لټول کېږئ به، یا هغوی به در پسې راځي. فارسل فرعون، ولېږه فرعون فی المدائن، په ښارونو کې حاشرین را جمع کوونکي خلک، لښکر یې را جمع کړه. او لښکر ته وایي ان هؤلاء، یقینا دا بني اسرائیل، لشرذمة قلیلون، یوه ټوکړه ده لږ کسان. شرذم څه ته وایي؟ هغې جامې ته چې غوڅی کوي یو ټوکړه ترې راوځي، یو وړه ډله ده. یو وړه ډله ده، چند کسان دي، شرذمه چند کسان. وَإِنَّهُمْ یقینا دوی لنا مونږ لرا لغایظون، غوسه کوونکي دي، مونږه ښه دغه له نه پرېږدي او په مونږ یې دا ژوند خراب کړی دی. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ، یقینا مونږه ټول حاضرون، د دوی نه ویریږو، خائفون من ضررهم. فاخرجناهم، الله وی مونږه وویستل دا فرعونیان، من جناتن، د باغونو نه، و عیونن، د چینو نه، و کنوزین، او د خزانو نه، و مقام کریم، او د ځایونو د استوګنو د عزت نه. کذالک، خبرم دقه شان ده. و اورثناها، مونږه په میراث کې ورکړو دا ځایونه بني اسرائیل، بني اسرائیل لرا. فاتبعوهم، دا فرعونیان ورپسې شو د دې بني اسرائیلو پسې، مشرقین، په داسې حال کې چې سحر کوونکي وو، وخت د اشراق. فلما تراءى الجمعان، هر کله چې یو بل ولیدلې دواړه ډلې، هغوی دوی هغوی ولیده. قال اصحاب موسی، ویلې د موسی علیه السلام ملګرو، انا لمدرکون، یقینا مونږه گیر کړی شو، مونږه گیر شو، بس مخکې دریاب دی او شاته لښکر، اوس به څه کوو؟ قال موسی علیه السلام ورته کلا، نه ده داسې، معنا لا یدرکونکم، اصلا تاسو نشي ګیرولی. ولې؟ انما ای ربي، ځکه ما سره رب زما دی، سیهدین، زر ده چې ما به برابر کي سمې لارې له. الله وایي اوحینا الی موسی، مونږه وحی وکړه موسی علیه السلام ته، نضرب بعصاک البحر، چې ووهه په امسا باندې دریاب، په امسا دریاب ووهه. فانفلقا، وی په امسا دریاب ووهه. فانفلقا،
نو ټوټه ټوټه شدا دریاب وچویده فن فلق معنا وچویده فکان شو کل فرقین هر ډلا کالطود العظیم لکه غر لویه وازلبنا مونږ را نږدې کړه سما په دې ځای کې الاخرین رستني خلک دوی خو تیر شه رستني مراله نو چې دریاب منځله شو نو بس دریاب پې راوځی شو وانجینا موسی مونږ نجات ورکړه موسی علیه السلام ته ومن معهو هغه څوک چې د ده سره و اجمعین ټولو ته ثم اغرقنا الاخرین بیا مونږ غرق کړه رستني خلک ان فی ذلک یقینا په دې کار کې لایةً نښه د قدرت ده وما کان اکثرهم ندی اکثره د دوی مؤمنین ایمان لرونکي وان ربک یقینا رب ستا هو العزیز الرحیم خامخا د غلبې والا دی او مهربان دویمه واقعه ابراهیم علیه السلام واتلو علیهم ولوله په دوی نبا ابراهیم خبر ابراهیم واقعه د ابراهیم علیه السلام اذ قال لابیه حین قال لابیه چې کله پلار ته ویلې و قومي قوم ددتا ما تعبدون ایو شیء تعبدون د کوم شي عبادت تاسو کوئ قالو دی ورته ویلې نعبد اصناما مونږه عبادت کوو د بوتانو فنزلوا پس مونږه پریوزو لها دی لرا عاکفین عبادت کوونکی قال پر ابراهیم علیه السلام ورته وی هل یسمعونکم ایا هغوی ستاسو خبرې اوري استدعون چې تاسو کله رابلئ او ینفعونکم ګټه درته رسئ چې کله تاسو عبادت کوئ او یضرون یا ضرر درته رسئ چې تاسو عبادت نه کوئ هغوی وایي نه نو بیا عبادت ولې کوئ قالو هغوی ورته بل وجدنا آباءنا بلکې مونږه پیدا کړي دي پلاران زمونږه کذالک یفعلون دا شان کارونه به یې کول نو مونږ یې ځکه کوو قال پریتم خبر را کئی ما کنتم تعبدون آغا چی تاسو عبادت کوئی انتم تاسو آباؤکم الاقدمون استاسو پلاران پخوانی فإنهم عدو لی دا سیزون زما دشمنان دی عدو په معنا د اعدا سره ذکر مفرد او جمع ټول لپاره استعمالي الا رب العالمین مگر رب العالمین می دوست دی الذي ذات خلقنی چې پیدا کړم په وی دین او لار راته خي والذي ذات دی او یتیمونی چې ما ته خوراک را کوي و یسقینی او اسکاک را کوي ما ته و اذا مرضت چې کله زه بیمار شم په هو یشفین هغه ما ته شفا را کوي والذي ذات دی یمیتونی چې ما وفات کوي ثم یحیین بیا به مې راژوندی کوي والذي ذات دی اطمع زما طمع ده ان یغفر لی خطیئتي چې وبخښي ما ته خطاګانې زما یوم الدین د قیامت په ورځې د جزا ربی زما ربا خطی و سوال دا چې پیغمبرانو خطا نه ده کړې جواب دار دا تعلیم دی امتیانو ته او یا دا مراد ده چې انی سقیم بل پالو کبیروم چې کومې توریې کړي دي هغه مراد ربی حبلی حکما اے رب زما ما ترا کې علم او فهم حکم په معنا د علم او فهم سره والحقنی ما پیوست کی بالصالحین د نیکانو سره وجعل لی لسان صدق نو ګرځه ما د پاره ژبه د رښتیاو په اخرین پرستانو خلکو کې ثنا حسن خدای دعا قبول کړه او ترکنا علی په اخرین سلامون علی ابراهیم وجعلنی وګرځه ما من ورثه جنت النعیم د وارثانو د جنت د نعمتونو وغفر لی ابي بخنو کی زما پلار تا انه یقینا ده کانو من الضالین د بیلارنا ولا تخزنی امام شرمنده کې یوم یبعثون په ورځ چې دوی به دوباره را پاسول کیږي یوم داسې ورځ ده لا ینفع مال ولا بنون چې ګټه به نه رسوي چاته مال او نه بچي الا من اتى الله مگر هغه څوک چې راتګ کړی الله ته بقلب سلیم په زړه سالم سره د کفر او د نفاق نه قلب سلیمی یا سلیم عن الكفر والنفاق یا سلیم من فتنة المال والبنین د مال او د بچو د فتنې نه صفائی ووزلفت الجنت نزدې بکړې شي جنت للمتقین د پاره د متقیانو وبرزت الجحیم ښکار بشي دوزخ للغاوین د پاره د کافرانو وقیل لهم وبویل شي دوی ته
اینما کنتم چری دی آغا چې تاسو وای تعبدون د عبادت بم کوه څه شو چې تاسو سپارښت وکړي من دون الله ما سوا د الله هل ینصرونکم یا هغوی ستاسو مدد کولی شي او ینتصرون او یا د ځان مدد کولی شي فکبکبوا فیها هم والغاوون الټه به پرې ویستلی شي دوی په دې دوزخ کې دوی والغاوون او سرکشا و جنود ابلیس او لښکرې د ابلیس اجمعون ټول په ټوله قالو دوی به وایي وهم فیها یختصمون چې دوی به په دې اور کې په خپلو کې یو بل سره جګړې کوي تالله قسم د الله ان کنا مونږ وو لفي ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې د معبودانو ته به وایي اذ نسویکم چې تاسو مونږ برابرولی د رب العالمین ذات سره وما ضلنا نه یو مونږ بېلارې کړي الا المجرمون مگر مشرکانو مشرانو مونږ بېلارې کړي غلطه لارې راښودلې فما لنا پس نشته مونږ ته من شافین سپارشیان ولا صدیقین او نه دوست حمیم قریبه ولو ان لنا کرتن کچرته مونږ ته ثابت شي وار فنکونه پس مونږ بشو من المؤمنین د ایمان لرونکو نه ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کار کې نښه د قدرت ده وما کان اکثرهم نه دي اکثر د دوی مؤمنین ایمان لرونکي وان ربک یقینا رب ستا لهو العزیز الرحیم خامخا د غلبې والا دی او مهربان درېیمه واقعه کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کړی دی قوم د نوح علیه السلام د پیغمبرانو سوال دا چې صرف د نوح تکذیب یې کړی دی مرسلینو ډېرو خو یې نه دی کړی جواب دا دی یو د پیغمبرانو د ټولو پیغمبرانو دعوت یوي که نه توحید د یو پیغمبر تکذیب داسې دی لکه د ټولو پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم نوح په وخت کې چې دوی ته ویل ورور د دوی نوح علیه السلام الا تتقون تاسو نه ویرېږئ د الله نه انی لکم یقینا زیم تاسو ته رسول پیغمبر امین امانتدار فاتقوا الله د الله نه ویرېږئ واطیعون زما تابعداري وکئ وما سلکم زه نه غواړم تاسو نه علیه په دې دین باندې من اجرن هیڅ مزدوري این اجریا نه د مزدوري زما الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین ذات فاتقوا الله د الله نه ویرېږئ واطیعون زما تابعداري وکئ قالو دی ورته یا نؤمنو لک یا مونږ ایمان راوړو پتا واتبعک الارذلون او ستا تابعدار خو رذیل خلق دي ارذلون کمزوري غریبانان تا پسې روان قال وما علمي بما كانوا يعملون نو علیہ السلام ورته وی وما علمي او زن پویګم بما كانوا يعملون چې دوی څه کوي بس دوی د خدای سره خپل معامله ان حسابهم نه دی حساب د دوی الا علی ربی مگر پر رب زما لو تشرون ک تاسو پویګای وما نبی طارد المؤمنین او نیم ز شړون کې مؤمنانو لرا مؤمنان ځان نه شړم ان انا نیم زو الا نذیر مگر زیر ورکون کې مبین خکارا قالو دی ورته ویل لم تنتهی کچری تمن نشوی یا نوح و نوح لن تکونن خامخا بتشی من المرجولین من المرجومین من المقتولین بالحجاره پکانو بدی وجنو قال دی ویلی ربی زما ربا ان قومی یقینا زما قوم کذبون زما تکذیب وکړو فافتح بینی و بینهم فیصلو کی زما د دې په منځ کې پتہ صحیح فیصله ونجنی و ممی من المؤمنین او ما ته نجات راکړه چاته چې ما سره دي د مؤمنانو نه پنځینو موږ نجات ورکړه دتا ومن هغه چاته ما او چې د سره فلفل کې المشون په ډکه کشته کې المشون معنا المملو ثم غرقنا بعد الباقین بیا موږ غرق کړو رستنی خلق روس پست دینا دوی ته په کشته کې نجات ورکړه دوی نه چې څوک پاتې واغه مې ختم تاسو باندې بدلته اعتراض واري چې بعدو مضاف دی باقین ته او تاثیر چې بعدو هغه وخت مبني بر زمای چې مضاف الیه حذف ویلم دي کلام ما بعد سوال باندې پوه نشته تاسو به جواب وکړئ
چې نه بعدو نه دی مضاف الباقین، الباقین مفعول د اغرقنا دی، اصل عبارت داسې دی ثم اغرقنا الباقین بعدو، بیا پاتې خلک مونږ غرق کړه پس د دې ستاسو د بچ کېدو نه، بعدو نه دی مضاف باقین. ان فی ذلک یقینا پدې کې لا یا نښه د قدرت ته، وما کان اکثرهم مؤمنین دي اکثره د دې مؤمنین ایمان لرونکي، وان ربک یقینا رب ستا لهو العزیز الرحیم خامخا د غلبې والا دی او مهربان. کذبت عاد المرسلین، دا څلورمه واقعه ده د عادیانو. هود علیه السلام تکذیب کړی و عادیانو د پیغمبرانو. اذ قال لهم اخوهم، په وخت کې چې ویلې دوی ترور د یهود علیه السلام، الا تتقون آیا تاسو نه ویرېږئ د الله نه، انی لکم رسول امین، زه ستاسو دپاره رسول یم امانتدار، خدای نه مې چې څه راوړي هلته مینه وان رسوم، زیاتی کمی پکې نه کوم. فاتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، واطیعون، زما تابعداري وکئ، وما سلکم نه غواړم تاسو نه علیه د دې دین پر رسولو من اجر نیساجه، این اجریان د اجر زما الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین ذات. اتبنون تاسو جوړوئ بکل ریین په هر اوچت ځای کې آیتا نښه علامه، نو په هر اوچت ځای کې به یې کوټه جوړه کړه. تابسون چې تاسې لوبې کوئ بمن مر فی الطریق، چې څوک به په لاره تېرېده را وبې نیوه لوبې به یې ورسره کول، یا څوک چې هود علیه السلام ملګري وو هغوی به یې په عذابول. وتتخذون، او تاسو جوړوئ مسانع قصورا مشیده، بنګلې مضبوطي، مسانع بنګلې مضبوطي، لعلکم دې دپاره تخلدون چې تاسو همیشه یې دنیا کې. و اذا بتشتم، چې کله تاسو نیول کوئ، نو بتشتم نیول کوئ جبارین په داسې حال کې چې تاسې زورور یئ، کمزور باندې مظلومان باندې ظلم کوئ. فاتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، واطیعون، زما تابعداري وکئ، واتقوا الذي، د هغه ذات نه ویرېږئ، امدکم چې زیات کړي دي په تاسو نعمتونه بما تعلمون، هغه چې تاسو پوهېږئ، امدکم زیات کړي دي په تاسو بانعام څاروي و بنین بچي، و جنات او باغونه و عیون او چینې، انی اخاف زه ویرېږم علیکم پتاسو عذاب یوم عظیم، د عذاب دغه ورځې لویې. قالو دی ورته ویلې سواء علینا، برابره ده په مونږه، او عزته ته مونږ ته واعظ وکړي، ام لم تکن، او که ته نشي من الواعظین د واعظ کوونکو نه، مونږ یې نه منو. ان هذا نه دی دا الا خلق الاولین، مگر عادت د پخوانو خلکو سمړه کېږي او سرازي، باز بعد الموت نشته. وما نحنو نیو منگا بمعذبین، عذاب را کړلی شوی. فکذبو، دوی تکذیب وکړه ده، فهلکناهم، پس مونږه هلاک کړه دوی. ان فی ذلک لآیه، یقینا په دې کار کې نښه د قدرت ده. وما کان اکثرهم، ندي اکثره د دوی بمؤمنین ایمان لرونکي، و ان ربک، او یقینا رب ستا لهو العزیز الحکیم، خامخا د غلبې والا دی او مهربان، غلبې والا دی او مهربان دی. اوس سمودیانو واقعه ذکر کوي، دا شپږمه واقعه ده دې صورت کې. کذبت سمودو، تکذیب وکړو سمودیانو المرسلین د پیغمبرانو. اذ قال لهم اخوهم، په وخت کې چې دوی وویلې ورور د دوی ته چې صالح علیه السلام، الا تتقون، تاسو نه ویرېږئ د الله نه. هر پیغمبر د تقوا ذکر کوي، ځکه د خدای ویره زړه ته راشي نو هر څه سمي. انی لکم، یقینا زیم تاسو ته رسول پیغمبر امین امانتدار، خیانت نه کوم په نبوت. فاتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، واطیعون، زما تابعداري وکئ، وما سلکم، نه غواړم تاسو نه علیه په دې دین باندې من اجر مزدوري، این اجریه نه ده مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین ذات. اتترکون، تاسو به پرېښودل کېږئ پیما هنا په دې ځای کې آمنین په امن کې، فی جناتن باغونو کې، و عیونین چینو کې،
وزروین کروندو کې و نخلن کجرو بوټو کې طلوها چې میوې د هغې حزیم نرمې دي طلوها ثمرها او حزیم معنا لین لطیف وتنحتون تاسو تراشی من الجبال فی الجبال په غرونو کې بیوتن کورونه فارحین موجبون بسنکم په داسې حال کې چې تاسو خوشحاله یې په خپل کار واتقوا الله د الله نه ویریږئ واتیون زما تابعداري وکئ ولا تطیعوا تابعداري مه کوئ امر المسرفین د کار د اسراف کوونکو چې کافران دي هغوی تابعداري مه کوئ الذین د هغه بد نصیبه خلق دي یفسدون فی الارض چې فسادونه کوي په ځمکه کې ولا یصلحون او اصلاح نه کوي قالو دی ورته انما انت من المسحرین یقینا ته د جادو شو خلقنا ما انت نیت الا بشر مثلنا مگر انسان زمون پشان فاتی بیایا معجزه راوړه ان کنت من الصادقین که چریته د رښتیا وینکو نه خو څنګه معجزه درته راوړم و یا ګټه وګورئ د هغې نه دی د لسو میاشتو بلار به اوښه راوځي او بیا به یو بچی هم د هغې پیدا شي نو موږ به دې ومنو دی ډېر خفه شو جبریل علیه السلام ورته راغی 2 رکعته مونځ وکړه او د خدای نه وغواړه خدای به یې درکړي د 2 رکعته مونځ وکړه خدای داسې اوښه غواړم چې د لسو میاشتو بلار به یو دې ګټې نه راوځي او بیا یې بچی هم وشي بس اوښه راووته دا دې دپاره معجزه مو امتحان مو قال پیر پیغمبر ورته یا زیناقه دا اوښه د الله شربون دې دپاره حصه د اوبو دا د کوي ولکم شرب یومئذ او ستاسو دپاره حصه د ورځې مقرره ده معلوم چې مقرره ده ولا تمسوها مه رسوئ دې اوښې ته بسوء تکلیف ویاخذکم پس وبنیسي تاسو عذاب یوم عظیم عذاب د ورځې لوی د لوی ورځې عذاب به مو ونیسي که داسې کار مو وکړو داسې مه کوئ فعقروها دوی زخمی کړه دا اوښه قدار ابن صالح وکړه او نور پې راضي وو ځکه نسبت ټولو ته وشو فعقروها دوی زخمی کړه دوی ټولو نه زخمی کړي یو سړي زخمی کړه قدار ابن صالح فاصبحوا دوی ګرځېدل نادمین خپېمانه فاخذهم العذاب پس ونیول دوی عذاب ان فی ذلک یقینا په دې کار کې لایا نښه د قدرت ده وما کان اکثرهم ندی اکثره د دې مؤمنین ایمان لرونکي وان ربک یقینا رب تعالی هو العزیز خامخا د غلبې والا دی الرحیم مهربان کذبت قوم لوط المرسلین داوه مقیصه ده قوم لوط تکذیب کړي قوم د لوط علیه السلام د پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم لوط پاوکې چې ویلو دوی ته ورور د دوی لوط علیه السلام الا تتقون تاسو د خدای نه ویریږئ انی لکم رسول امین یقینا زه پې تاسو ته پیغمبر یم امانتدار فاتقوا الله د الله نه ویریږئ واطیعون زما تابعداري وکئ وما سألکم نه غواړم تاسو نه علی په دې دین باندې من اجر مزدوري ان اجریه نه د مزدوري زما الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین ذات کم مرض چا کی نه دا علاج وکې اخوا دې خوا نخې به دې خوا وخوا نه ولې مینځ به د رخې ولې چا کې کم مرض یې هغه به ورته بیانوي دوی کې کم مرض و دا ورته بیانوي اتاتون الذکرانه تاسې راځئ کار د بېحیایۍ ته نارینهو ته من العالمین د انسانانو نه وتذرون ما خلق لکم ربکم او تاسو پرېږدئ هغه څه چې خدای تاسو ته پیدا کړي دي من ازواجکم د بیبیانو ستاسو فطرت مطابق بیبي تا ته پیدا بل انتم قوم بلکې تاسو داسې قوم یعدون چې تجاوز کوئ قالو دی ورته ویل ان لم تنتهی که ته منع نشې یا لوطو لتکونن خامخا به ته من المخرجین د ویستل شوونه قال انی لوط علیه السلام ورته وایي انی لعملکم زه ستاسو د دې کار من القالین مبغضین بد ګڼونکی یم ربی ای زما ربا نجینی ما ته نجات راکړي واهلي او کور والا او زما ته مما د هغه څه نه یعملون چې دوی کوي فنجیناه پس موږ نجات ورکړه ده ته
و اهله اهل د تاجمعین ټولو ته الا عجوزا مگر بوډای تم نجات ورنکو فی الغابرین دا پاتې شوه په پاتو خلکو کې بوډۍ څوک وه دا د لوط علیه السلام ښځه وه کافره وه عجوز سره د تعبیر ځکه وکړه چې دی ورپسې خفه نه شي بوډۍ پسې څوک خفه کړي تاسې په دې پوه شئ هلاکېږي که نه تعبیر دې په بوډۍ سره وکړه ډېره بوډۍ خو نه وه عجوز یې ورته ځکه ویل چې دی پسې افسوس ونه کړي یو وجه دویم اشاره دې خبرې ته وکړه چې دا په کفر کې بوډۍ شوې ده هلاکت ورسره لایق دی ستا خبره نه ده منل د پیغمبرانو ښځې ګورئ کافرانې تېرې شوي دي خو زانیانې نه دي تېرې شوي پیغمبر داسې پیغمبر نه دی تېر شوی چې د هغې ښځه بدکار دی تاسو په دې خبره پوه شئ ثم دمرنا الاخرین او بیا مونږه هلاک کړه پاتې خلک وامطرنا مونږه باران وکړه په دوی باندې مطره باران د کاڼو فساء ډېر بد و مطر المنذرین باران د ویرول شو ان فی ذلک یقینا په دې کار کې لایه نښه د قدرت وه وما کان اکثرهم نه دي اکثره د دوی مؤمنین ایمان لرونکي و ان ربک یقینا رب ستا لهو العزیز و خامخا د غلبې والا دی مهربان اوس آخري قصه ذکر کوي د شعیب علیه السلام کومې واقعات چې دې صورت کې بیانې کذب اصحاب الایکة دروغ نسبت کړو د باغ والا خلکو المرسلین د پیغمبرانو ایکه ګڼ باغ ته وایي دویم قول داره چې ایکه د کلي نوم و د علاقې شعیب علیه السلام چې باغ والا ورته ځکه کوي په دوی سخته ګرمي و ورځې مسلطه شو هېڅ طاقت یې نه کړي دوی ټول یو باغ کې راجمع شو هلته یخه هوا وه او بس د خدای عذاب پرې راغی ملته یې ټول ختم اذ قال لهم شعیب په وخت کې چې دوی ته ویلي شعیب علیه السلام الا تتقون تاسو نه ویرېږئ د خدای نه انی لکم رسول یقینا زه یم تاسو ته پیغمبر امین امانتدار فاتقوا الله د الله نه ویرېږئ او اطیعون زما تابعداري وکئ وما سلکم زه نه غواړم تاسو نه علیه په دې دین باندې من اجرین څه مزدوري ان اجریه نه د مزدوري زما الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین ذات او فل کېلا پوره ورکئ پیمانه ولا تکونو مکیږئ من المخسرین د کمونکو نه وزنو تولو کوي بالقسطاس المستقیم پتل برابرا ولا تبخسوا الناس کموي د خلکو نه اشیاءهم سیزونه د دې ولا تاسو مگر ځای پیلر د ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي واتقوا الذي دا غزات نویریږئ خلقکم چې تاسو پیدا کړی یئ والجبلة الاولین ډلې د خلکو پخواني قالو دی ورته ویل انما انت من المسحرین یقینا ته د جادو شو نه پتا جادو شوی وما انت نه ته الا بشر مثلنا مگر انسان زمون پشانی و ان نظنک یقینا شان د موږ ګمان کو پتا لمن الکاذبین د دروغ وینکو واسقط علینا کسفن را وره په موږ باندې ټوټې من السماء د اسمان نه ان كنت من الصادقین کچریته درشتیا و ان کو نه قال دی ویلی ربی عالم زما رب خپویږي بما پس تعملون چې تاسو څه کوئ وکذبوا دوی تکذیب وکړه د فاخذهم ونیول دوی عذاب یوم الذله عذاب دغه ورځې د ورځې راله یخ باد پکې ټول راجمع شو خدای هلاک انه کان عذاب یوم عظیم یقینا د عذاب او عذاب د ورځې لوی ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کار کې خامخا نښه د قدرت ده وما کان اکثرهم ندی اکثر د دوی مؤمنین ایمان لرونکي و ان ربک یقینا رب ستا هو العزیز الرحیم خامخا غلبې والا دی مهربان وز قرآن صدق بیانی یو دو شبهی رد کئی اول د قرآن صدق
وانه دا قرآن لتنزیل رب العالمین نازل دل د رب العالمین د طرف دی نزل به الروح الامین نازل کړی دی پاغي باندې روح امانت دار چې جبرئیل دی علا قلبک استا پزول تکون من المنذرین چې تشی د ویرونکو بلسان عربی مبین په ژبه عربی کې ښکارا وانه یقینا دا قرآن لپی زبور الاولین په پخوانو کتابونو کې هم د دې خبرې وي اصول په پخوانو کتابونو کې مو کړ وان اصوله لپی زبور الاولین لپی کتب الاولین اولم یکن لو ما یتنادی د پاره دا نه خبس نه دا ایالمه چې په قرآن پویږي علما د بنی اسرائیلو ولو نزلناه کدا قرآن موږ نازل کړی وی علی بعض العجمین په بعض عجمو چې غیر عرب دي وقرأه علیهم لسته په دې باندې ما کانوا نو دی وی په دې باندې مؤمنین ایمان لرونکي کذالک سلکنا ومدارنګي موږ نه نباسو دا شرک په قلوب المجرمین بزلون د مجرمانو لا یؤمنون بی د ایمان نه وروړي پاغه حتا يروا العذاب الالم تر دې چې وګوري عذاب دردناک پیات یوم چراشی دوی ته بختت الناسا په هم لا شرون دوی نه پوي ويقول بیا وی هل نحن منذرون آیا یو مونږه چې مونږ ته مهلت راکړې شي هل نحن مؤخر منذرون معنا مؤخرون آیا مونږ یو چې مونږ ته مهلت راکړې شي اپا بیا عذابنا یا په عذاب زمونږه استاجلون دوی جلتی کوي اپرایت خبر راکا ان متاناهم که ژوند ورکم دوی ته سینین ډېر کلونه ثم جاءهم بیا راشي دوی ته ما عذاب کانو یوعدون چې دوی سره وعده کړي ما غنان کوم د پبنه کې د دینا ما هغه سو کانو یمتعون چې دوی په پیدا خستی وما هلکنا من قريه من ندی کا هلاک کړي هیڅ د کلو والا الا لها منذرون مگر د دې کلو والا د پاره ویرون کې پیغمبران ملالي ګری ذکر نصیحت ته دا ذکر منسوب دی علی الحال دا غ ضمیر نه چې کوم په منذرون کې دي مونږ نه دی لګلی مونږ نه دی هلاکړي اس کلو والا مگر دې د پاره به ویرون کیو ذکر خاوندان د نصیحت یا ذکر معنا مذکرین نو دا به حال شي دا ضمیر نه چې کوم په منذرون کې دی یو قول شي دا کسائی مذهب زجاج وی ذکر دا مفعول مطلق دی د فعل محذوف نو مطلب بداشي یذکرونهم ذکرا یا دا مفعول له دی وما كنا نيمونغا ظالمین ظلم کون کی وما تنزلت بالشیاطین دا د په دی شوبې دا قران به شیطان راوړي الله یوما تنزلت بالشیاطین نه دی نازل کړي په دې قران باندې شیاطینو دغه نو له تنزيل رب العالمین شکنا وما ينبغي لهم دي تن د مناسب وما استتيون ان دا طاقت لري انهم عن السمع لمعزولون یقینا دوی دا اوریدون لري دي ولا تدو مرابرا دا الله سره اله اخر بالمعبود فتكون پستبشی من المعذبین دا عذاب شرکان وانذروا رواشیرتک الاقربین قبیلستانیز دی التدبیر المنزل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین او غړوا وزر استا هغه چاته چې ستا تابعداري کوي د مؤمنانو نه بهر خلق دا سیاست مدني شه وین اسو کا کچرستانا پرمانی کوي وقل هو یا انی بریون زبیزار مما دا سنا تعملون چې تاسو سکوي وتوکل علی العزیز الرحیم خبر وسو کا په غزاد چې غلبه والا او مهربان دی الذی ذات یرا کچتا ګوري هینه تقوم چې کله ترا پاسه کې مسجود متحجدا وتقلبک او اړې دل ستاویني په ساجدین په منځ کوونکو کې انه عن السميع لما انه یقینا الله والسميع يريدون کې د علیم پویا هل انبئكم یا نخیم تاسو ته
علا من هغه څوک تنزل الشیاطین چې شیطان پې خبرې نازلوي تنزلو شیطان نازلول کوي علی کل افاکن په هر دروغجن اسیم ګناهګار یلقون السما چې غوږ دي و اکثر و مکثره د دې کاذبون دروغ ویونکي والشعراء شاعران دا دویم اعتراض دی چې دا قرآن شاعرانه کلام دی والشعراء شاعران یتبعهم الغاوون د دوی تابعداري سرکشه خلک کوي شاعران نه مراد د کفر شاعران دي د اسلام شاعران خو ښه شاعرانو پسې سرکشه خلک سي بې خونده خلک کم شاعران چې عصري شونډې او سور پیزوان یادوي او تور زلپان یادوي دا بدعمله شاعران دا یادوي نیک شاعران چې د نبی علیہ السلام نعت وایي نو دا ښه خبره ده دا ښه شاعر غنی خان شاعر تیر سوی هغه کلام تاسې اورېدلی کتلی هم دی کتابونه شعر کې کافرانه خبرې هم کتلی دي په خدای اعتراضونه دي دا د څنګه خدایي ده چې حضرت خان پیدا کړی مو پلانکی دی ګدا پیدا کړی په خدای اعتراضات دا داسې سوچ هغه وایي یو ځلې مزدوران را غونډ کړه هغوی له دغه ورکوه ده داسې چل کړی خلکو له ویلي و دې مزدورانو له چې د خدای په تقسیم درته مزدوري درکړمه که زما په تقسیم خلکو ورته وي د خدای په تقسیم یې راکړه خدای تقسیم ښه دی ښځه صحیح شوه یو له شپږ بوجۍ ورکړي دي د غنمو بل له یوه بوجۍ بل له دوه بوجۍ بل له پنځه بل دې داسې شړی دی چې زه ستا نه کېږي ټول کار یې خواري کړی دی هېڅ هم نه دي ورکړي وایي د خدای دا تقسیم دی چا له ډېر څیزونه ورکوي چا له لږ ورکوي چا له بلکل نه ورکوي دا له خدای تقسیم دی ځه بل کال چې بیا بیا د مزدورانو زمیندارانو نه تپوس کړی چې زما په تقسیم یې درکړم که د خدای په تقسیم هغه ورته ستا په تقسیم یې راکړه به ټولې له شپږ شپږ بوجۍ ورکړي دي یو شان وایي زما تقسیم پوه شئ تاسو په دې اعتراض یعنې زما تقسیم د انصاف تقسیم دی او د خدای تقسیم د انصاف تقسیم نه دی نو دا عقیده چې د چای چې خدای تقسیم د انصاف تقسیم نه دی نو کبرا ورسره ضم کوي نتیجه راوځي چې سړی څنګه کوي سړی خطرناکې خبرې دي دا که نه نو شاعران په شعر کې ډېر مخکې لاړ شي نو ګورې ډېر بل ځای ته رسېږي نو ځکه الله وایي والشعراء یتبعهم الغاوون شاعران تابعداري د دوی کوي الغاوون سرکشه خلک هغه به دا ویلی وای سبق د مدرسې وای د پاره د پیسې وای جنت کې به ځای نه او دوزخ کې به غوپې وای داسې شعرونه به یې جوړول ملیانو پسې نو دا د ملیانو سره ډېر جوړ و خو د ملیانو نه واوړېده نو بس ایس د ملیانو سره دشمني جوړه شو د هغې به دا خبره کړې چې ملیان دا انګریز را پیدا کړي دي انګریزانو را پاسولی دي پښتانه پې وایي و د نور هم دا خبره را پیدا کړې چې امریکې را پاسولي نو الله وایي الم تره ته نه ګورې انهم چې یقینا دوی فی کل واد یهیمون په هره کنده کې یهیمون یتحیرون سرګردانئ وانهم یقولون او یقینا دوی وایي ما هغه څه لا یفعلون چې کوي نه دوی هغه څه وایي چې کوي نه دا نعتخوانان هم بعضې داسې د نبي علیه السلام د عشق خبرې څنګه کوي او عشق یې په زړه کې زرم نه د سنت و مخالفت کوي او یقولون وایي ما هغه څه لا یفعلون چې نه کوي دا یو شاعر و د نبی علیہ السلام صفات به ذکر کول په دې هندوستان کې پارسی کې پخوا پارسی دلته ډېره رواج و نو د ایران نه یو سړی راغی هغه هم شاعر و چې د ده ملاقات وکړم دا خو ډېر لوی عاشق رسول دی
چې راغی چې ویې تپوس یې وکړه پلانکی چېرته دی؟ چا ورته ویل نهي دوکان کې دی. څه کوي؟ ږیره کلی. عاشق رسول ږیره کلوله. چې ورغی دی نو وایي ته پلانکی یې؟ وایي او. وایي ریس چې رامیت راشي دا ږیره ولې کلی؟ هغه شاعر ورته وایي ریس میت راشم ولې دل مسلمان را نه میخ راشم. ږیره خو کلوم خو د مسلمان زړه نه خفه کوم. اصل شی خدا د مسلمان خفه کول لویه ګناه ده. پې پوه شئ؟ نغه میلمه ورته وایي چې مسلمان زړه خو نه خفه کې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرۍ خو چاړه راکش کې کړه. ته پوهېږې چې دا ستا یو ویښته باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څومره خفه کېږي. سنت ږیره نو هغه باندې ډېر خبرې ډېر اثر وکړه د دې میلمه او به توبه یې ویستله چې بیا به د سنتو مخالفت نه کوم. اور ورته وایي جزاک الله که چشمم باز کردی مرا با جان جانان همراز کردی. خدای دې تا ته ډېر خیر درکړي زما سترګې دې کولاو کړي او زه خو دې د جانان د روح سره اشنا کړم. د هغه د روح د هغه د تعلیماتو کم روح چې دی د سنتو اتباغي سره دې زه نږدې کړم. نو الله وایي وانهم یقولون او دوی وایي ما هغه څه لا یفعلون چې نه کوي الا الذین مگر کسان آمنو چې ایمان راوړی وعمل الصالحات اعمال یې نیک کړي وذکر الله کثیرا یادوي الله ډېر. لکه عبدالله ابن رواحه شاعر رسولو، حسان ابن ثابت شاعر رسولو، کعب ابن زهیر شاعر رسولو، کعب ابن مالک شاعر رسولو. دا شاعرانو وانتصروا من بعد ما ظلموا خپل انتقام اخلي پس د هغې نه چې په دوی ظلم شوی. نبی علیہ السلام او د اسلام بدی بیانوي دوی انتقام اخلي. دا ښه شاعران دي. دا شعر په ژبه باندې دشمن له جواب ورکول دام جهاد دی. وسیعلم الذین ظلموا زر ده چې پویه بشي هغه کسان چې ظلم یې کړی دی ای منقلب ینقلبون چې کم ځای د ګرځېدو تبا ینقلبون دوی ګرځي چې دوزخ دی.